په عمل کې چې کله یو څو صفتونه پیدا شي نو هغه صفتونو د وجې نه الله سبحانه وتعالی ته د انسان دا عمل خوښ شي، محبوب شي ورته، الله پاک بیا قبلی. الله تعالی خو هر یو شی نه قبلی کنه. تاسو له چې څوک خراب سیز درکوي تاسو یې قبلوئ؟ تاسو ته وایي دا کور کې کښېده ویې سه لرې که زه نه اخلم. اوس الله تعالی خو ډېر پاکیزه در دی، په هغې کې به پاک سیزونه قبلیږي. که زمونږ عبادات دي، زمونږ اعمال دي، نو هغه چې کله پاکي او دا کم صفات اوس زه ذکر کومه دا صفتونه به هغې کې موجود دي، هله به هغه عمل الله سبحانه وتعالی قبلی. په دنیا کې هم د دنیا رواج دا دی چې په دنیا کې یو انسان وخت تېروي نو ګوره مثلا یو کس دی هغه د شکل او صورت نه ښکلی نه وي، هغه د شکل نه تک توري، د هغه سره پیسې نه وي، د هغه سره بینک بیلنس نه وي، څه جیداد ورسره نه وي، څه روب او دبدبه ورسره هم نه وي. خو لیکن ډیر خلک به تاسو داسې ووینئ چې بعضې خلک هغه خوښوي. علما به تاسو ووینئ نه چا له څه روپۍ ورکوي او څه تقسیموي، دا چل نه کوي خو خلک مینه او محبت کوي. دا د دې وجې نه چې الله سبحانه وتعالی هغوی ته د علم کمال ورکړی دی، علم صفات یې ورته ورکړي. دقسې دنیا کې تاسو سوچ فکر وکړئ، عام خلک یو کلاړي به کرکټر به یا فوټبالر به یا به باکسري، هر څه شی به یو کلاړي به د شکل او صورت نه به تک توري، خو خلک د هغه سره مینه او محبت کوي. خلک چې وردي ځان له جوړوي، بنین ځان له جوړوي، جو شاته پې د هغه نوم ولیکي چې د هغه د وردۍ کم نمبر یې شاته وردي جوړوي، جو هغه وردۍ نمبر خپلې وردۍ له ورکړي. اوس دا ولې؟ خو په هغه کې بعضې صفات داسې دي چې د هغه صفاتو د وجې نه هر چاته هغه خوښ دی. که زمونږ عبادات دي، زمونږ اعمال دي، نو هغه چې کله پاکي او دا کم صفات اوس زه ذکر کومه دا صفتونه به هغې کې موجود دي، هله به هغه عمل الله سبحانه وتعالی قبلی. نو په هغه اعمالو کې اولنی څیز دا دی چې کله یو انسان یو نیک عمل کوي نو د هغه دپاره ضروري خبره دا ده چې دا نیک عمل به د الله د رضا دپاره. په دې نیک عمل کې به اخلاص موجود، په دې کې به دکلاوه، په دې کې به ښودنه، نمود او ریا نه موجود. چې کله یو نیک عمل کوي، چاته خیرات ورکې، صدقه ورکې، منځ کې، عبادت کې، روژه نیسي، تلاوت کې، خدمت کې، که هر یو عمل کې، خو ستا مقصود به دا وي چې زما نه په دې عمل باندې الله راضي شي، هله به د الله په نیز باندې ستا د عمل قبولي، د قبولیت مهر به پې هله لګېږي. اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص دې ته وایي چې ستا مقصود دای چې دا عمل زه د دې دپاره کوم چې سبا د قیامت په ورځ الله تعالی زما نه خوشحاله شي. دا مقصد ستا نه وي چې دا عمل زه کوم یاره پلانکې مې وویني او ما ته ووایي چې څومره ښه سړی دی، پلانکې ما وویني او هغه وایي چې ګوره څومره منځ ګزار دی، څومره تهجد ګزار دی، څومره خیراتونه تقسیموي. دا نمود او دکلاوه دا نه وي. حدیث مبارک کی خرازی سړی چې علم حاصل کی، هغه علم چې په کومه باندې د الله تعالی رضا حاصلیږي، د علم د دې دپاره حاصلی چې ماته د دنیا څه مقاصد حاصل شي، د دنیا څه غرضونه ماته حاصل شي. خلک ماته لوی سړی ووایي، خلک ماته لوی مفتی ووایي، لوی عالم ووایي، ماته لوی دیندار ماته ووایي. د قیامت په ورځ باندې به دا سړی د جنت داخلېده څه کې، جنت ته تک سکے، دې سړی ته به الله سبحانه وتعالی د جنت هغه بوی هم ور نصیب نکي، د جنت بوی به هم دته میلاو نشي. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې کله یو عمل کې ګوره څومره نیک عمل دی، علم حاصلول، د الله دین زده کول، خو چې کله دی په دې کې مقصود د الله تعالی رضا نه وه او دا کار دی وکړه، نو الله سبحانه وتعالی په دې کس باندې د جنت بوی هم حرام کړی دی، د جنت بوی هم نشي محسوسولی. داخلېدل خو ډېره لرې خبره ده. نو اولنی څیز د عمل دپاره علما کرام څه فرمایي چې دا عمل به دا به خالص د الله تعالی د رضا دپاره، بل څوک به په دې کې مقصود هغه نه وي، چاته به پکې دکلاوه، چاته ښودنه به په دې کې مقصود هغه نه وي.
حدیث مبارک کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای په دنیا کې چا عمل د دې لپاره وکړي چې پلان کې ما ته ښه سړی ووایي یا زه خلکو ته ډېر لوی سړی ښکاره شم د قیامت په ورځ به الله تعالی دې کس ته ووایي چې لاړ شه تا عمل چې د چا دپاره تا کړی دی د هغې نه د دې اجر وغواړه تا خو زما دپاره نه دی کړی که زما دپاره دې کړی وی جو ما به تاله د دې اجر او ثواب درکړی وی تا خو دا عمل د دې دپاره کړی و چې تا وی ما ته خلک لوی سړی ووایي خلکو ته زه ښه سړی ښکاره شم زه لاړ شه چې د چا دپاره دی د کم کس د دکلاوي دپاره دی دا عمل کړی دی د هغه نه د دې اجر او ثواب وغواړه نو اولنی څیز د قبولیت د اعمالو دپاره هغه نیت دی چې نیت به زمونږ خالص وي د الله رضا به مقصود وي چې کله دې نیت خالص که او بعضی وخت یو انسان د یو نیک کار دپاره نیت وکړي چې زه به دا کار کوم هغه کار وام نه کړي بیا ورته هم الله سبحانه وتعالی اجر او ثواب ورکړي تاسو به د دې تبلیغیانو حضراتو نه اورېدلي دوی وایي په اراده باندې الله سبحانه وتعالی نیکي ورکوي اجر ورکوي د دې یو اصل موجود دی دا اصل یو خبره نه ده فقيه ابو الليث سمرقندي رحمت الله علیه هغه تنبیه الغافلین کی د بنی اسرائیل د یو کس قصه لیکلې چې په بنی اسرائیل کې یو کسو هغه په یو ځای باندې داسې تیرېده په هغه زمانه کې په دغه بنی اسرائیل باندې ډېر لوی قحط راغلی غله ختمه شو په یو ځای باندې داسې تیرېده نو یو ډیرۍ یې ولیده د خاورو نو په زړه کې دا خبر راله چې کاش دومره غنم وې زما سره په دې بني اسرائیلو په دې قحط زده خلکو مې تقسیم کړی وی نو څومره به ښه وي الله سبحانه وتعالی په هغه ټیم کې چې کوم نبي وحي ورته وکړه وی پلان کې بنده زما د نیکۍ اراده وکړه لاړ شه ووایه ورته چې د دې ډیرکۍ په مقدار کې چې څومره څوک غنم صدقه کی په قحط زده خلکو باندې دومره اجر او ثواب تعالی ما درک اوس هغه نیت کړی او نیت خالص د الله تعالی د رضا دپاره کړی هغه کار یې وام نه که خو بیا ورته هم الله سبحانه وتعالی د هغې اجر او ثواب ورک دقسې مونږ یو که چېرې د نیک عمل دپاره مونږ اراده وکړو بیا څه رکاوټونه راشي او هغه عمل زموږ نه ونه کړی شي بیا به هم الله سبحانه وتعالی په دې باندې اجر راکړي او دا دکلاوه او ښودنه چاته دا داسې یو خراب څیز دی چې ته به همیشه ذلیله کېږي د دې د وجې تا یو نیک عمل وکړو یو ورځ په تا باندې داسې را روانه ده چې الله سبحانه وتعالی به پخپله ستا د عمل ښیي ستا د ښودنې څه ضرورت هغه نشته دی چې ته چاته وښیې چې یاره ما دا عمل وکړ حدیث مبارک کی خورازی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای ته د چا سره مدد کې نو داسې پټ مدد وکا دا خپل عمل داسې پټ کا چې په ښی لاس یې ورکې چې ګس لاس درنه خبر نشي نور خلک خو لا پرېږده لرې خبره ده ستا په وجود کې دا ګس لاس تا نه خبر نشي دومره په خفیه طریقې سره ته دا عمل سرته ورسوه او زمونږ اکابر مشران تیر شوي دي هغوی بعضې عملونه داسې کړي دي چې هېڅوک ترې نه خبر چاته د ښودنې دپاره نه وکړي خو نن هغه د نور په شان الله سبحانه وتعالی ځلولي خلکو ته یې ښودلي یو بزرګ تیر شوی دی امام سرخسی رحمت الله علیه دا بزرګ امام سرخسی رحمت الله علیه د فقه حنفي ډیر لوی عالم دی او دا یو زمانه کې ونو د هغه زمانې چې کوم باچاو هغه د قید که او جیل ته واچاو او داسې جیل ته واچاو یو غټ کویو په هغې کې بند که دا خو لوی امامو لوی فقیهو نو شاګردان پسې لاړ وی حضرت تاسو اوس به دې کویي کیئ او د کویي نمبره نه راپرېږدي او زمونږ سبق خرابېږي اوس مونږ څه وکړو څنګه ستانه دا درس حاصل کو د قرآن او د حدیث دا علم څنګه حاصل نو هغه خو لاندې په کوی کې به و او کوی داسې غټو او هلته کې به د خوراک هم او د څښاک به هم او بول او براز به هم په هغه کوی کې اوس لاندې دی لوی ملا دی لوی عالم دی دغه شاګردانو ته
وی چې تاسو څه طریقه جوړه کړئ زه به تاسو ته خپل درس درکوم د قرآن او د حدیث. شاګردانو ورته وی حضرت مونږ به راځو د کوی په دې غاړه باندې به ناست یو ته به د لاندې نه مونږ ته درس کې او مونږ به د ځان سره لیکو. هغه ورته وی ټیک ده. اوس د دې امام سرخسی رحمت الله علیه سره لاندې هیڅ شی نشته دی چې یو څه کتاب دی یو څه قرآن دی یا حدیث دی چې هغه ګوري او بری وی نه د خپل حافظې نه شاګردان به راتله د کوی په دې غاړه باندې مناسو ده به ورته د لاندې نه دا املا ویله او ده ورته املا وویله شاګردانو ولیکله د هغې نه یو کتاب جوړ شو مبسوط نومې دی مبسوط دار المعرفه دا یو کتبخانه ده د عربو د دې نه شایع شوی دی په 30 جلد کې هغه کتاب دی په څو جلد کې په 10 جلد کې هغه کتاب لیکلی شوی دی د فقه ډیره لویه ذخیره ده اوس هغه چاته ویلی نه و چاته خپل ځان نه و ښودلی په کوی کې دی عمل یې پټ وکړه خو نن چې د چا سره مبسوط نه هغه ته څوک ملا هم نه وایي 10 جلد دغه کتاب هغه د کوی نه چې کوم دی نو ولیکلی شو او دا کتاب په اثر کې لیکلم دي چې پلانکي ظالم باچا زه قید کړم او زه اوس په کوی کې یم او د کوی نه زه دا سبق ویم زما سره هیڅ نشته دی زما شاګردان په کوی باندې ما ته غاړې ته ناست دي او زما نه دا کتاب لیکي یوازې دغه کتاب نه یو بل کتاب هم د دقې کوی نه خپلو شاګردانو ته ووي اصول سرخسی د هغې نوم دی اصول سرخسی 2 جلد کې هغه کتاب دی نو الله پاک د بعضې خلکو عملونه پټوي نه هغه بیا د مخلوق ته ښکاره کوي داسې لوی بزرګان تیر شوي دي زمونږ په دې درس نظامي کې یو کتاب دی ویلی کېږي پړاویږي د ماشومانو ته هغې ته علم الصیغه وایي هغه علم الصیغې په اول سر کې لیکلي دي هغه مصنف فرمایي زه په جیل کې وم او په جیل کې مې دا کتاب ولیک نن دا نظام ویم بل یې هم وایي په دې زرګونو مدارسو کې پړاوي پټ عمل وکړه الله سبحانه وتعالی ښکاره شیخ الهند رحمت الله علیه لوی بزرګ دی د علماء دیوبند هغه په مالټا جیل کې واچولی شو په هغې کې چې کله واچولی شو نو یو تفسیر یې ولیکه د قرآن ترجمه هم د قرآن مجید ولیکله او د قرآن د صحیح سي تفسیر هم ولیکه نن چې کوم دی نو مونږ ټول علماء کرام هغه ګوري په جیل کې ولیکه یو بزرګ تیر شوی دی شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت الله علیه 4 ځله باچای وقت جیل ته واچاو او په جیل کې وخت تیراو تر دې چې د جیل نه جنازه ووته دومره عظیمه جنازه وه چې سحر د جیل نه ووته جنازه نو ماښام مقبرې ته ورسېده سحر ووته او ماښام مقبرې ته ورسېده د څه د وجې نه دومره لوی خلک راغلی و تعداد دومره زیات و هر یو کس به دا کوشش کاو چې کاش زه خپل څادر خپل لاس امام ابن تیمی رحمت الله علیه ته ورورسوم په ځان پسې راکاږم چې زما په وجود باندې هغه برکت پاتې شي سړي څه کوي وایي ښځې د جنازې ته په پرده کې چې کوم دی نو راوتې وي سحر د جیل نه ووته جنازه او ماښام مقبرې ته د جنازې ځای ته چې کوم دی نو د جنازه ورسېده دغه ابن تیمیه رحمت الله علیه څومره لوی کار یې کړی دی د دین دپاره د جیلونو نه الله سبحانه وتعالی د دغې خلکو نه دومره لوی کار اخیستی د دین دپاره یې دومره لوی کار کړی دی چې ابن تیمیه رحمت الله علیه واده هم نه و کړی وی بیا نن علم پاتې کېږي د علم نشر و اشاعت د دین نشر و اشاعت رانه پاتې کېږي امام نووي رحمت الله علیه 45 سال عمر دی خو دومره لوی کار یې کړی دی دومره لوی کار یې کړی دی په دې لږ وخت کې چې انسانان هغې ته ګوته په خوله باندې حیران یو شرح یې لیکلې ده المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج په 12 جلده کې ده ریاض الصالحین دا یو کتاب دی د امام نووي رحمت الله علیه حدیثو باندې لیکلی چې نور کتابونه لوی لیکلي نو دغه خلکو خپل ځان خپل هر یوه مزه هغه د الله سبحانه وتعالی د دین دپاره وقف کړی خالص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره بلکې 35 داسې علماء کرام دي شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج
دا یو کتاب یې لیکلی دی 35 علما کرام یې پکې ذکر کړي دي د دین د نشر و اشاعت دپاره واده هم نه و کړی واده یې نه کوه یاسې نه د دین نشر و اشاعت رانه پاتې شي په هغې کې امام نووي رحمت الله علیه هم نو دا دومره خبره مې د دې پورې ذکر کړله چې کله یو انسان یو عمل خالص د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره وکړي الله سبحانه وتعالی هغه ټولو خلکو ته ښیي او په بهترینې طریقې سره یې ښیي دغه خلکو نه د هغو سره څه کارپیټونه و چې ځان ته یې خور کړی وی نه د هغو سره پنکې وي چې لاندې ته یخوالی حاصل کړی وی نه یې سیګان و چې په کمرو کې ځان ته لګولي وی نه قلمونه و سیاهي وه چې چېرته کې بس پین کې صحیح واچوه او بس لګیا شه بیا لیکل کوه نه کمپیوټر و نه چې کوم دی نو پرنټر وي نه دومره آلات و خو د هغې باوجود چې اخلاص پکې موجود و د الله تعالی رضا نو په دې زړو چټایانو باندې په هغه وخت کې په هغه ډیو باندې په هغه کمو وسایلو کې هغه دومره لوی کار کړی دی چې نن یو مولا د هغه ټول کتابونه کتی هم نشي لیکل سکې د هغې مطابق د هغې عمره لیکل سکې هغه کتابونه کتلی نشي د هغې مطالعه نشي کولی نو دا د څه د وجې نه دا د اخلاص د وجې نه اخلاص موجود ورو نو اولنی شی څه عمل به الله سبحانه وتعالی الا قبلی چې به مونږ څه موجودي اخلاص موجود اخلاص دویم سیز عمل به الله سبحانه وتعالی الا قبلی چې کله په انسان کې تقوا موجودی تقوا پرهیزګاری قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمای انما يتقبل الله من المتقین الله تعالی د هغه سړي عمل قبلی چې کوم تقوا داری پرهیزګار څه مطلب دی مطلب دا دی یو سړی دی هغه ته شوګر مرض لګېدلی دی نو اوس د شوګر دا مریض که چېرې پرهیز نه کوي او دی ګډان او چرګان خوري او پستې خوري خو پرهیز نه کوي نو دا ګډان او چرګان دا پستې او دا بهترینې غذاګانې ګورې ده ته څه فایده نه ورکوي ولې پرهیز ورسره نشته یو سړی دی هغه په بینډو په سبزۍ په څه باندې ګزاره کوي خو بل طرف ته ورسره پرهیز کوي نو دغه بینډۍ او دغه سبزي دغه شوتل هم دله څه کوم دی نو فایده ورکولی شي ولې بل طرف ته پرهیز موجود دی دقسې انسان دی که چېرې انسان نیک اعمال کوي دی تهجد ته پاسي او دی د قرآن تلاوت کوي او دی خیراتونه او صدقې ورکوي او دی منځونه کوي او دی د خلکو خدمتونه کوي خو به هر معاشره کې د ده پرهیز د ګناه نه نشته دی دته چې کومه ګناه میلاویږي نو دی پې اسره نه کوي نو دغه ډېر عبادتونه دغه ټول عبادات دته هیڅ قسمه څه فایده نشي ورکولی خو یو سړی داسې دی عمل یې لږ دی خو ورسره پرهیز موجود دی د ګناه نه ځان بچ کېدل ځان بچ کول دا موجود دی د انسان ته دا لږ عمل هم ډېر څه ورکولی شي دته فایده ورکولی شي نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی ارشاد وفرمایا انما يتقبل الله من المتقین الله تعالی عمل د هغه سړي قبلی چې کوم تقوا او پرهیزګار انسان وي تقواداري پکې موجود وي ځان د ګناه نه بچ ساتي او دریم څیز هغه چې د انسان عمل د هغې د وجې نه قبلیږي الله ته محبوبیږي هغه عمل دا دی چې عمل په دوام سره همیشوالی په دې عمل کې موجود وي حدیث مبارک کې راځي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل چې هغه عمل د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې قبول لې چې کم لږ وي خو چې مداومت پی همیشوالی په انسان اختیار کی مطلب د خبرې دا دی چې د یوې ورځې شیخي ته انسان ته هیڅ قسمه څه فایده نشي ورکولی سهار راپاڅېدي او 20 رکعته تهجد دې وکړه خو په سبا له بیا چې کوم دی نو سملاستې فرض منځ درنه هم پاتې شو دا عمل الله ته محبوب نه دی راپاڅېدې ذکر دی وکړه صرف الله 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 3 ځله دی الله ووي او هره ورځ پاسې دا عمل الله سبحانه وتعالی ته ډېر خوښ دی عمل ډېر دا الا قابل قبول دی چې په دې باندې همیشوالی که عمل ډېر یو د یوې ورځې یو ورځ کېناستې او ټول قرآن مجید دې ختم کړ په سبا له باندې چې کوم دی نو بیا دې ډډې نه لګېدې
نو دا عمل الله سبحانه وتعالی ته قبول نه دی. نو دریم سیز ما ذکر که چې عمل به اله قبلیږي. ښه صفت عمل دا دی چې کله انسان یو عمل کوي لږ دی کوي خو چې په همیشوالي سره یې کوي. بل عمل به الله ته د څه د وجې نه قبلیږي؟ عمل به الله سبحانه وتعالی ته قبلیږي چې کله ورپسې استغفار ویلی کېږي. یو عمل دی وکړه د هغې نه بعد استغفار وکړه. پیغمبر علیه السلام به چې کله مونځ وکړه نو د مونځ نه بعد به 3 کرته استغفار وي. اوس استغفار د دې دپاره نه ویلی کېږي چې چېرته ما دا ناکاره کار وکړه او اوس پسې استغفار ویمه چې الله مې وبخي. نه، هر یو عمل د الله د منشا مطابق انسان نشي کولی. خامخا دې پکې څه غلطۍ کېږي. نو چې کله یو عمل ته وکړي د هغې نه بعد استغفار ووایه. الله په دې کار کې که زما نه څه کوتاهي شوي کمی شوي هغه راته معاف کړي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم څومره اوچته مرتبه لري خو د هغې باوجود حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار غواړي. نو څلورم نمبر سیز دا چې کله یو عمل په الله باندې قبلې نو د هغه عمل د کولو نه بعد به استغفار وي، بخنه به د الله تعالی نه هغه غواړي. او آخري سیز دا چې کله یو عمل په الله باندې قبلې نو دعا وکړي. اخیره کې به دعا کوي، ربه دا عمل مې وکړ د دې نه بعد زما په وس کې عمل کولو قبلول ستا په ذمه باندې. مونځ دې وکړه وروسته دعا وغواړه. چا سره دې ښېګړه وکړه د هغې نه بعد دعا وغواړه. حج عمره دې وکړه د هغې نه بعد دعا وغواړه. خدمت دې د چا وکړه د هغې نه بعد دعا وغواړه. ربه زما په وس کې زما په طاقت کې د دې کار کولو وس قبلول دا ستا په ذمه باندې دي. رب زمانه دا عمل قبول کی. حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه جوړه کړه، کعبه یې جوړه کړه، کعبه دا څومره لوی عمل دی خانه کعبه جوړول. خو د هغې باوجود وروسته څه وایي؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چې الله تعالی مونږ خو کعبه جوړه کړه، ستا کور هم جوړ کړه، اوس ستا د زمونږ نه دا تقبول کړي. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. رب کعبه هم جوړه کړه، اوس دې ته یو داسې هستی راولېږي چې خلکو ته تعلیم د کتاب ورکوي، د خلکو زړه صفا کوي، د ستا کلام ورته ښیي، حکمت ورته ښیي، د زندګۍ د تیرولو چل ورته ښیي. الله سبحانه وتعالی دعا قبول کړه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولي. دعا ضروری چیز دی. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. کله چې په اخلاص سره دعا وغوښتل شي الله تعالی وایي زه رد کوم نه، زه قبلوم. تاریخ مدینه دمشق کې یو واقعه لیکلې ده چې یو سړی روانو په لاره باندې او د ده سره څه ساز و سامان هم ورسره دی، پیسې هم ورسره دي. بیابان ته ورسېده خو دا پته دته نشته دی چې په لاره کې داسې ډاکوان دي او چې څوک ځي نو هغه ډاکه پې اچوي. دی وایي زه روان یم، څه ځای ته ورسېدم نو خلک راباندې راووت. ما ته یې وویل چې ته څه کوې دلته کې؟ ما ورته وی چې روان یم پلانکي منزل ته رسېږم، ځان رسوم. وی چې نه، ستاسو څومره پیسې دي دا پیسې هم راواخله، څومره سامان دی دا هم راواخله، او دا سورلي دا هم مونږ له راکه او تا هم وجنو. ما ورته وی چې زما سامان واخلئ، زما سورلي واخلئ، خو ما مه وجنئ. ډاکو ما ته ووی چې نه، زمونږ معمول کې دا خبره ده چې مونږه سامان هم اخلو، څاروی هم اخلو چې کوم د سورلۍ دپاره دی، او هغه د چا چې دی نو هغه سره وجنو. دی وایي زه یو ځای ته بوتلم او یو کنده ده په هغې کې چې کوم دی نو خلک وجلي، سامان یې هم اخیستی دی، سورلي یې هم اخیستې ده، او هغه سړی ورسره هم وجلی دی. زه حیران شوم چې زه اوس څه وکړم، په لاس کې څه شی هم نشته دی چې خپل بچاو پې وکړم، توره یا بل څه څیز داسې نشته دی چې دا سړی د ځانه لرې کړم. دې ډاکو ته مې وویل چې ما ته لږ اجازت راکړه 2 رکعاته نفل کوم. هغه راته وویل چې بلکل وکړه، 20 ځله خو وکړه نفل.
زه ودرېدم او د هیبت د وجې نه زما نه تلاوت هیر شو چې اوس په دې رکعت کې څه وویم. ناګهانه مې ذهن ته یو آیت راغی. هغه آیت دا و چې امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. د آیت مطلب دا دی چې کوم یو دی داسې یو ذات چې کله په یو انسان باندې بې بصي راشي او محتاجي راشي، د ده زړه دردمن شي، په ده باندې یو تکلیف راشي، د داسې ذات څوک شته چې دغه تکلیف لري کی سوا د یو الله نه. دا آیت مې چې کوم دی نو ذهن ته راغی، په مونځ کې مې دا ووی او رب ته مې وجړل. څه ګورم چې مونځ مې ختم که نو زما مخې ته یو سړی ولاړ دی، سپینې کپړې دي او سر یې د اسمانه پورې اوږد دی، په لاس کې ورسره توره ورسره ده او دې ډاکول یې راخلاصه کړه او دا ډاکو یې مړ کړ. ما ته تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ ته خو ما مخکې نه یې لیدل او د چرتې نه رالې، ته څوک یې؟ ما ته وایي چې کله تا دا دعا وغوښتله چې الله زما خو بل حسره نشته دی ستانه، څوک لرې کوونکی نشته دی د دې دردمندۍ، زما د دې بېوسۍ او د مجبورۍ بل څوک نشته، بل درد نشته دی الله ستانه. نو زه د څلورم اسمان فرشته یم، الله سبحانه وتعالی راولېږلم، ته مې بچ کړې د دې سړي نه، دی مې مړ کړه او زه په خپله لاره باندې مخکې ده. دا دعا وه چې کله د دعا وغوښتله الله سبحانه وتعالی دا قبل. دعا ډېرې بندې لارې کولاوئ. نو چې کله دا یو څو څیزونه د انسان سره ورسره شي، الله سبحانه وتعالی د دې انسان اعمال په خپل در کې هغه قبول او منظور ګرځي.